کم اعضاء تاسو نشئ خوړی. نو څکل نه اخله دی وای موږ ولا عقلی دلیل پیش کوو. حضرت څه عقلی دلیل دی؟ عقلی دلیل دا دی چې دا زناور حلال شو په دې کې یو شی ولې حرام شو. دا اوس د دې یو خپل فقاهت دی. زستان تاسو کوم ولې دا انسان نجس دی چې د غوښه نه خوړی کیږي. بعضی شی د کرامت د وجې نه خوړی کیږي او بعضی شی شریعت منع کړي. دلایل موږ پیش کو او دلته به د دیو دلایل امر راوړو، دوه به راوړو، مسله به حل شي. یاد ساتئ موږ ته د دې احساس نه کیږي چې زه حلال شی خورم یا حرام شی خورم. د دې تاثیر اکثر په اولاد باندې کیږي. خلک د حلال او حرام اعتبار نه کوي، فرق نه ساتي. هم د دې د وجې نه د دې واغ اولاد چې د هغه ذلیل او رسوا. ما سے حدیث کو تو حدیث مبارک کې دا راځي، رسول الله علیه السلام فرمایي چې یو حد جاری کول دا د اویا هغه بارانونو نه بهتر دی چې هغه د وترې د پاره کیږي. یعنی یو بارانی که تاسو خیال کړئ هغه د غربار باران جوړ کړي، غربار بالکل د انسان ذهن هغه نه سکون نشي کولی. یره پکې په انسان راځي سبکی یا لس او شل ورځې مسلسل باران وریږي دا خټان را لویږي، سیلابونه راوځي. دې باران ته منګه برکت والا باران نه وایو. برکت والا باران هغه چې هغه راوریږي او بوټو ته اوبه ورکي، انسانان د هغې نه سیراب شي، مخلوقات تی فایده اوچته کی، دې ته وایي برکتي باران. پیغمبر علیه السلام فرمایي د څلوېښت برکتي بارانونو نه بهتر برکت هغه حد ورکوي چې هغه زما د رب د قرآن او د حدیث نه جاری کړی شي. یعنی نن چې که تاسو ګورئ ښه پیسې را روانې دي، 10 رونه 20 رونه 15 رونه هغې مزدوري کوي خټېټه، لیکن د پیسو یې بنیاد نه راوځي. یاره خرچي دي خرچي. دا ولې؟ در اصل لاره چې موږ ګناه کوو په موږ حد نه جاری کیږي. زمونږ په ملک کې ګناه کیږي حد پې نه جاری کیږي. دې نه یو مسله زما ذهن ته راځي. زمونږ په دې پاکستان کې یو فتنه ده او موږ ورته وید صاحب په دې بنیاد وایو چې هر عالم ته وران نوم ذکر کوي دا وید حاجي صاحب. او دا وید صاحب چې دی دا پیغمبر په حدیثو پسې غافي، نو د داسې شیز ادب به زمونږ نه نه غواړي او د داسې شیز په باره کې موږ خپل زبان گرم استعمال ہو. گرم اگر آپ کا سوال نرم ہمارا جواب نرم، سوال گرم تو جواب گرم. آپ نرم ہم نرم، آپ گرم ہم گرم. برکت ورته وای برکت حاجی سے ویت سے ویت 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 په دې بنیاد چې چوت 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 باندې کار نه کیږي. لکه خلاصم او ټرین ته ګوري آرامي دی ډېر رزیله خدای دې غرق کا هر شی په مولیانو باندې وراچي. بسم الله وای تبلیغ له تلم نامه یو کاسو بسم الله. نو تبلیغی امیر صاحب چاول هدایت او رول نو خلکو ته وی ګوري پکې چې صفا کوي په بسم الله صفا کوي، لوخي چینځي په بسم الله یینځي، مسجد نه چوزي په بسم الله وزي، چې کې نه په بسم الله کې نه چې پاسي په بسم الله پاسي، خو چې څه شی به په بسم الله په بسم الله بسم الله. غریب ال تغله ناس ته د سی غلی امیر صاحب ته کاته एकदम منډه کړوي له امیر صاحب ولې زه سو ګورا وړه هر شی په ما باندې کې تسل راغلی. هغه ویت صاحب نه دی برکات ویت چوت ویت هغه دا شی شروع کړل میلاد میلاد مړه په قلار کې وسله به کې بل خبره وکړه زمونږ د خلک چې دي په نیمه خبره پس خو ماشاء الله ډیر خې منډي وای ماهر دي. خبره دا وکړه چې سعودي ډیر غټ ظالم دی او مشرک دی، استغفر الله. د شرک د بدعت دا ټافي دا دي خلکو سره په دې خلو کې نیول غدتم مشرک وای دتم مشرک وای دا چې دی بریل والا ته مشرک وای. دا کم خلکو یا فی د کفر فتوا ورکي زمنه مزه لار شي تاسو ورسره کېل. زه مثال په تور په تاسو کې به سړی دا وکم چې تاسو زمانه پیسې پټی کړل دي ته ما نه بوزي تانه تا چې راځه سه په ما دي الزام ولګا ته چې به سړی د شرک او د کفر فتوا لګي بیا د مناظرې نه ولېږي ورسره میدان ته راوځه نرشه ویته چوت سه ویت سه به برکت سه.
وس دی وای چې د سعودي په حکومت باندې فتوا لګی چې سعودي حکومت مشرک دی. اول خو به دا فتوا ولګول الکه د دې ظلم تعلق د شرک سره کم طرف راغی. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم په دوه قسمه باندې دی. کم چې قرآن آیات بیان کړل ان الشرک بالشرک الشرک لظلم ظلم دی عظیم لوی. خدا ر چا سره در خپل جسم سره ته چې کوم خبره کې د ذاتیات سره وس په دې باندې راځو. زمونږ ملک ولی کمزورې دی او دا داسې قسمه شینه فکر راوتی دي او دا خلک پسې داسې لاندې روان دي. ګوره صاحب فرانس، جرمني، یورپي ممالک تمام، یا امریکا، یا ایشیا، سعودي عرب، دوبۍ، دا ملکونه داسې نه دي کامیاب شوي لکه زما او ستا په شان دي. دې ملک هغه حدیث باندې عمل کړل څنګه چې علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایلی چې کله یورپ ته لاړ شم اسلام را تخکاری خو مسلمان را تنخکاری، او چې کله خپل ایشیا ممالکو ته مشرق ته راشم نو مسلمان ښکاری خو اسلام نخکاری. که د جرمني یو افسر دی داغه تنها او داغه ملک د صفای والا تنخوا او داغه ضرورت یو شان ملک پوره کوي. زما اوستا زکات نشته په صحیح طریقه، مالدار دې زکات نه ورکوي. اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. منګه منافقت په خپل ځل کې د سره اوم کړل چې دا غي د ختمېدو سو تصور نشته. مطلب می دا زما استاد ملک چې کم سړی پیسې ګټي که په یورپ کې دی که په جرمني کې دی د دې ملک تصویر یا سعودي عرب کې دی یا دوبۍ کې دی والله ولا مال ورکوي د دې ملک تصویر به دا بدلی. دا به څنګه بدلی؟ زما استاد نوجوان چې بار ملک ته تللی هغه لغړی خزي زمونږ په ملک چې کم شی فحاشي خوري د اسلام خلاف نوجوان نسل تباہ کوي، زمونږ زنانه خرابوي، زمونږ پیسې را روانې دي دغه نوجوان پالتو کزان له خوده ما په اعتراض نه کو او نه زما ستا پیسو ته اجازه ضرورت شته. الله دې پاغه ورځ باندې زما جبر او باسي چې په کوم ورځ باندې زره قوم نه پیسې وغواړم. صرف په دې بنیاد دا خبره کوم چې د هغه سړی پیسې را روانې دي او په پالتو خیل کې خرج کیږي، په پالتو طریقې باندې یو دمه ته یو فحاش نوجوان ته چې په دې ملک ناز دی دغه یو جسم ورته خي دغه شي ستاسو نشته، دغه شي زونه د نور خلکو سره نشته. د دې په خودو باندې ستاسو ملک دا بی عزت نوجوان را لګیدل او پیسې را لګي او برکت څخه ورته ناز دی چې نا سعودي زیاتې کوي. د سعودي خلک په حاش ول پیسې نه ورکوي، د جرمني خلک چې را په فضولیات روپۍ نه لګي. صاحب زما استا په خاریو کې کوم نظر وکړو زما استا په خاریو کې پیسې روانې دي منګي فالتو لګو پالټیان یو سو بل هغه سیب هغه خلک چې دا په سیکل ګرځي خو غریب د ځان سه یو شان کړل. کم تصویر چې عمر جوړ کړو چې غریب او مالدار یو شان، کم چې محمد مصطفی جوړ کړو غریب او مالدار یو شان، هغه تصویر ستانه جرمني، فرانس، سعودي عرب، دوبۍ هغه مالدار ممالک ستانه نیول دي اکثریت. زما ستانه جوان سکه چې پیسې وګټي په پجړه خرج کوي. تماته ز فرانس کې وخای چې جلاګان غډیږي او خلک په روپۍ ورشيندي او التا په خپل مذهبي خلکو پسې لګیای. مړه دا دوکې نور دي قوم ته مور کوي په دې خو ته یو سونو جوانان دوکا کې چې اوجی برکت سب چوت سب خبره وکړه چوت سب وای چې سعودي زیاتې کوي په کار چې سعودي زما سره مدد وکي ولې سعودي مدد وکي ستا په دې ملک چې وسیږي او سرمایدار دي ته د دیونه پیسې راټولې کا دیو سم کا والله لازم که ستا په ملک یو غریب پاتې شي. مین مسأله دا ده مین مسله هغه دا ده چې زمنګ په ملک کې هر سړی خپل وای خپل ګټه کوي، رور ضرور نه ګټي. کستا په خاندان کې وسړی اوچتي دو تمام خلک داغه خلاف، تمام خلک ورته کاندي کوي. اول دی قوم سم کا دا مزم و چې مولا غلط ده ته په مولا بزن خطه ما مولا غریب سن غلط ده 1000 روپۍ تنها علی د میاشتې ته زما په 1000 روپۍ بسن خطه پتا کې سوزان لګیدل او ته چې کرولونه کېربونه د ملک خوري زما استا خوري دا اوس بیا بجلی لاله کنه تر دې په بارا کې وایا زیبه کې بذات خودوي ته مرګره او میدان په میدان کې بیا خصوصي زمو طرف اکاخیل
دې ته نیمه ګنټه بجلی راځي او باقي نور نه مړه په دې شیزونو باندې خبرې وکړه په مولا پسې نښتئ د مولا په 10,000 روپو پسې نښتئ حرام 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 د حرام بچیا دا په دې ملک چې د آخره را لګېدلې او زرګونه روپۍ د دې قوم وی لګیا دي هر سړی وی په طریقه باندې وی سرمایه‌داري وی په هغې به ستاسو ولې خبرې نه کوئ مولانا بجلیګر رحمت الله علیه فرمایل چې زه د 10 روپو غل ته غل نه ویم تر څو مې چې د 1,00,000 روپو غل ته غل نه ویلې د 1,00,000 هغې ته غل نشم ویلی او د 10 روپو غل ته غل ویم ما له 200 روپۍ یو کور راکوي زما تنها د مثال په طور پتا خارخ بل دی ستا په شانتې سوزان چې پکې لګېدلی او زما فتحه او کسره پکې تاویږي را تاویږي په دې باندې علما پیږي هغه خلک په تا پسې روان دي د خدای د رسول خاطر نور وکړه صحیح خبرې شروع که ګاډي واډي مه وایه بکواسیات دي که عقلمند سړی به دې ملک کې راغی په دې خلکو کې چوت خوله ویل بهرحال حرام او حلال شیزونو تمیز شروع کوي دویمه دا ده چې موږ ملک سمو دا ملک دا خلک راایښول په دې پکار دي چې نمبر 1 خو دا وکړی شي چې د دې قوم د دې زړونو نه دا مرداري لرې کړی شي چې څومره ګن په دې زړونو کې دننه پروت دی څومره ګن زما یو خبره ستا د طبیعت مطابق نه ده بیخي توجه مه ورکوه خپل کار سات په موږ پښتنو کې کښې دا تاویږي په پښتنو کې په دې بعضې پښتنو کې دا موږ قضیه محمله وایو خاجي تاسو پې خفه نه شئ دا موږ چې وایو پښتون داسې نو د دې نه پښتون مراد نه یا او که خفه کېږي الله هم زړونه وچوه حقیقت تاسې هم تریخي په موږ کې فساد دا دی چې موږ نه پاس پیژنو نه برداشت پیژنو په دې تیز رفتار رکشو باندې لیکلي که چې شی رکشه کې ماشاءالله دومره عقل شته چې به لیکلی شوي پاس کر یا برداشت کر که مې برداشت کولی نه شي نو ستا به مخکې شه د دې مطلب دا دی که برداشت کولی مې نه شي نو مخکې شه زه ځان نه مخکې ځه موږ کې دا شی دی چې موږ نه پاس کولی شو نه خو یو سړی ازمایلی شو پلانکې ولې ډاکټر شو پلانکې ته ولې نوکري میلاو شوه پلانکې بچي ولې په بار ملک روپیو ګټلې پلانکې ګاډی ولې واغسته موږ کې نه برداشت ته او نه را پکې پاس شته عجیب خبره ده قوم ته دا یو خبره ښودل پکار دي چې پاس وپېژنې برداشت وپېژنې زما یو خبره د چا خوښه نه ده نو پاس کا اور که چېرته زړه کې دې دای چې ځان پوه کړم بیا برداشت کا دا دوه مسلې دي مې دا نشته د دې نه خلک خبرول پکار دي دا ملک چې دی دا د سرو خزانه ده خو دا د سرو خزانه موږ د چا نه غواړو موږ یې د چا نه غواړو د هغه چا نه غواړو بس څه به یې ووایې مړه پرېږده مولانا فضل الرحمن صاحب له اوټ یو هم نه ورکوي او چې خبره راشي مولانا چېرته دی مولانا په تا کې دن نه دی مولانا چېرته دی هغه ورځو کې دې څه ویل چې مولانا چېرته دی چې اوټ ورکړم په دې ورځو کې راپاسې دا د دې قوم غټه ناکامي ده د دې مثال داسې دی زه بعضې ټیم کې ویم چې ما ته زما عقل کله حیران شي استاد یې د سرکاري سکول او بچی سبق وایي په پرایویټ کې ته اوس هسې په خپله فیصله وکړه آیا دا